متى الساعة یا رسول الله. یو سړی رالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض وکړو جی قیامت په کله وي؟ نبی علیہ السلام فرمایل ما اعتد لها، قیامت د پاره د تیارې څه کړی دی؟ د قیامت تپوس کې نو تیارې دی ورله کړی دی کنه؟ صحابي عرض کوي ما اعتد لها من کثرت صلاة ولا صوم ولا صدقه. دا الله رسول ایس تیارې مې نه دی کړی، نه را سره منځونه شته، نه روجې شته، نه مې صدقې کړې دي، ایس را سره نشته، خو صرف یو صفت را سره د الله رسول سدي ولکنی احب الله ورسوله، صرف اور صرف د الله او د الله د رسول سره مې مینه او محبت ته بس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام متو فرمایل انت مع من احببت، په دنیا کې چې چا سره مینه محبت کې د قیامت پر ورځ به اغوی سره یو ځای ستا حشر نشر کیږي. چې کله حضرت انس رضی الله عنه دا خبره واورېده جلال کې رالو، ناغوی مونږ ډیر صحابه ناسو، مونږ تاسو کو ونحنو کذالک، دا الله رسوله دا کیفیت په زمونږ وی، یعنی کو مونږ دنیا کې چا سره مینه وکړو نو قیامت پر ورځ به مونږ هم دا سره پاسو. نبی علیہ السلام او فرمایل نعم دک شان ده، دنیا کې چې د چا سره مینه محبت کې د اغوی سره به د قیامت پر ورځ صف کې پاسه. نو صحابي فرمایي ففرحنا بها فرحا شدیدا، دومره خوشاله شو ځکه د صحابو مینه د چا سره وه؟ د الله او د الله د رسول سره وه. زمونږ په شان دنیا پرست نه وو، نو د صحابو مینه د الله او د الله د رسول سره وه. دکه وجه وه چې د الله د رسول د مینې په محبت کې د خپل ځان نه ورتیرو، خپل مال دولت خو پرېږده، مال دولت زی راځي، دا د لاس خیرې دی، خو جان چې یو پیره لاړ شي دا بیا نه راځي. او دا صحابه کرام د نبی علیہ السلام په مینه او محبت کې د خپل جان نه ورتیرو.